بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د مفتی صاحب یو ویډیو دا د تراو متعلق هغه بیان کړی دی او په دې باندې رڼا اچولې ده. نو تاسو دا ویډیو وګورئ نو انشاءالله چې د دې نه به ډېر معلومات موږ ټولو ته حاصل شي او د مفتی صاحب چې کوم بیان دی او کوم انداز دی هغه خو بل شانتې دی، هغسې خو موږ خبرې نشو کولی. په بهرحال مفتی صاحب د خدای پاک دې عوض ورکړي او تاسو دا خو لکه تاسو هغه خپل چینل دی، خپل ویډیوګان دي، نو ډېرو خلکو به کتلي، خو بیا هم زما دا مطلب دی که کومو خلکو نی کتلی او چا ته نی رسېدلی چې هغوی ته دا ویډیو ورسي او د هغه معلومات حاصل شي. زما دا کوشش دی چې دا د دین خبرې خلکو ته دونه زیاتو خلکو ته ورسي نو دونه به بهتري. زیات تاسو ویډیو وګورئ، انشاءالله بیا به په دې باندې خبرې کوو. ویډیو وګورئ. د تراوو پر یوه سجده 2.5 زره نیکۍ دي، 2.5 زره نیکۍ دي. 40 سجدې دي په تراوو کې، 80 زره نیکۍ دي. انا لله و انا الیه. دا هغه قوم دی چې مسلمان په نفلونو باندې تباہ او برباد. د یوې سجدې په بدله کې د تراوو الله جل شانه په جنت کې دته یوه درخته لګوي چې در هغې درختې لاندې تیز عربي اسان ډېر تیز دي، 1500 کاله مسلسل سفر وکړي د هغه یوې درختې سایه نه ختم کیږي د یوې سجدې په بدله کې. دا ډېر نه دی، موږ نور غواړو نه به د سبحان الله مو ډېر دی، څه به مړو ده به شو مصیبه وکړو. اصل دین دی اجتماعي عمل. نن مې یو مولا اورېده وی چې یوه سجده په 80 زره باندې بدلی. انا لله و انا الیه. دا هغه قوم دی چې مسلمان په نفلونو باندې تباہ او برباد. فرایض پاتې امریکا دندنا ته ګرځي، د امریکې غلام هم د ملک بادشاه وي او د رب چې غلام وي هغه خو خود څه شی نه وي چې رب په خپله العیاذ بالله موږ تر دې حده کمزوری کړی دی چې هغه د چا په سترګو کې سترګې دا زما او ستا د لاس روژه دا جامې دې ما اغوستي دي تراو چې بیا کور ته ننوځې یاره نن هم پوره قرآن واورېده الحمدلله. ښځې ته هم داسې نیغ نیغ کېږي، بلکې اوس خو ښځې مو بس هم ورپسې ولاړي او یا دا روژه چې تېره شي بیا دغه کم اسلام چې دی دا بیا د اختر ورځې نه پس مولا ځان پسې سترګې غړوي، شاته کله ورپسې 15 کسان ولاړي کله 10. دا کم اسلام مسلمانه چې ما او تا ته راپاتې دی، که تا ته الله بصیرت درکوله چې دا اسلام به تم په 2.5 روپۍ نه دا اسلام نه دی، دا چوسنی دی. دا تاله چوسنی خوله کې درکړی شوی تراویح چوسنی دی. د مولایان کشي څومره زما دې بیان باندې اور اغستی دی والله الله ګواه دی چې دا نفلي عبادت چې د ځان مړ کي دا سنت ثابتولی، ځکه چې دلته د سنت ټکی فقهاو ایجاد کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه اړو د سنت ټکی د تراوو دپاره ثابتولی نشي. او دا یو روایت چې کوم دی بار بار پیش کوي سننت لکم، د دې معنی دا ندبت لکم، او دا روایت هم ضعیف دی. دې کې بقاعده یو راوي داسې راوي دی چې محدثین وی لا نعرفه، موږ یې د سره پیژنو چې دا څوک دی. نضر بن شیبان الحرانی مجهول راوي دی، پکې د کفر او د اسلام او د نوم او د نموز پته یې نشته، ضعیف روایت. په دې کې سننتو راغلی دی، دا دې نه مراد سننتو معنی څه ده؟ ندبت لکم، ما تاسو له نفل ګرځولي، معنی یې دا ده. او چې دا کم روایتونه بعضې ملایان پیش کوي کتاب اوچت کی بېحقي لیکلي دي، تراویح لفظ مفتی صاحب وایي چې په قرآن او حدیث کې نشته، دا د بېحقي نقل کړی. مولا صاحب 2 خبرې یادې که، مولا خو یې که نه سړي اریوانی خو نه یې که. بېحقي د 3مې او د 4مې طبقې کتاب دی، مصنف ابن ابي شیبه، بېحقي، مسند ابي اعلی او د تاریخ کتابونه تقریبا 27 کتابونه داسې دي چې هغې باندې شاه اسماعیل شهید چې ته یې منې، زه خو قرآن نه سوا څه شی نه منم، خو ته خو یې منې که په تا حجت دی. شاه اسماعیل شهید، شاه ولی الله په حجت البالغه کې، جسټس مفتی محمد تقی عثماني په درس ترمذي کې دا کتابونه لیکلي دي چې د 3مې او د 4مې طبقې کتابونو نه احکام نه ثابتېږي. بېحقي په هغو کې دی مولا صاحب، دې نه احکام نه ثابتېږي. د دې خلاف اجماع شوی دا امت کې چې دا منګړت او چې کوم روایت پیش کوي دا د پیغمبر حدیث نه دی، دا اثر د صحابي دی. څه شی دی؟ ستا هغه پلار به هم په حدیثو کې ونه ښایي.
حدیث د پیغمبر قول ته وي خلولې غولوي په دې نفلي عبادت خلق نشه کوي د دې په ځای باندې د خلق پاسي خپل کلی کې دی وګرځي پښتنه دیو کی یو دروازه دی وټکي بچي دی مشوم راو غواړي بچي بیګا تاسو پخ کړیو سو قسمه ترکاری و درکره وړه درکرشتا چینی درکرشتا الوګان درکرشتا مور دی ورځي په څو درونو ګرځي رور دی په څو درونو ګرځي دندمو صدا روزګار څه کوي دې تراو په ټیم کې د گونډي په علاقې وګرځا او هغوی ته خوراک مهیا کا قیامت ورځ کې مان لیکلی واخلا چې تا تبا د دې تراونه یو په کروڑ زیات ثواب ملوي یو په کروڑ په لس چنده شل چنده د چنده څلوېښت چند په کروڑها به زیات ثواب درته ملوي ځکه چې دا زه چې کوم څه یادوم دا قرآن کې راغلي دي دا فرض دي ګونډي پوښتنه کول د ګونډي ته روټۍ مهیا کول د هغه حیا ساتل د هغه د چینې او د علاج غم کول دا قرآن کې راغلي دي دا فرض دي او ستا دا تراویح په حدیثو کې نه دي راغلي دا په آثارو د صحابهو کې راغلي دي خو هغه هم روایات کمزوري دي چا تړلي دي دا زیات نه زیات مستحب او نفلي عمل دی د پیغمبر علیه صلات وسلام تهجد دي هر کتاب چې راړوي بخاري چې راړوي هغه به لیکلي کتابو قیام رمضان کتابو قیام اللیل کتاب التراویح دا به مولا بر لیکلي لاندې چې روایت کې راځي نو هغه کې به قیام اللیل وي یا به قیام رمضان وي که دوه دریم ټکی د ثابت کتاو غټله موبایل او چې دا کمو ځایونو کې در کمو روایتونو کې چې د تراویح ټکی راځي دا به وي د دریم او د څلورمې طبقې کتاب احکام هم تینے ثابتیږي او دا به وي اثر د صحابي د پیغمبر حدیث با خل بغلاوي ته چې د عربی ټکی چرته وګوري ته زړه کې چې کدا حدیث تاسو ته مولایان ویلي دي چې تسبیح راواخله سبحان الله چې وای وی چې یو ترکه اصل کاله 500 کاله د غیونی لاندې مزلو کې دومره جنت الله تعالی درکړي نو دا ډیر نه منګړو نور غواړو نه بځای سبحان الله مو ډیر دې څه بملو د بش مصیبو اصل دین د اجتماعي عمل د الله قانون په ټوله دنیا باندې قائم اول او دا جدوجہد کول چې مسلمان دې خبره ته تیار شي او مسلمان په دې پوه شي چې دا یوازې منځونه دا حجونه دا څومره انفرادي اعمال چې دي دا دین اسلام دا نه دا تعالی چوسنه درکړی شوی دی ته په غولولای کېږي سره په دې ته نه جهنم نه خلاصېږي چې څو پورې د رب العالمین د ټول لزمکه او د کائنات بادشاہ نه وي ګرځول خجی نو تاسو خو ویډیو وکړه نو تاسو اوس ماته په کومنټ کې ووایه چې یاره ستاسو سره رایه ده او مفتي صاحب چې کوم خبرې وکړې دا څنګه دي نو انشاءالله چې مطلب دا چې یو انسان خو دونه پوه نشي جوړېدی چې زه په دې باندې تبصره وکړم چې دا د خبرې څنګه وکړې خو بهرحال تاسو په دې باندې سوچ وکړئ او ما ته ووایه چې یار د مفتي صاحب خبرې څنګه دي او باقي که د اصلي ویډیو کتل غواړئ په ډسکرپشن کې لینک موجود دی او باقي کمنټ تاسو خامخا کوئ او ویډیو لایک کوئ او سبسکرایب کوئ چینل سبسکرایب کوئ ولې چې تاسو په وجه باندې او تاسو په سپورټ باندې به دا چینل زه چلوم نو تاسو به ډېره مهرباني او انشاءالله دا چینل به راځي او دا چینل به کېږي هغه اوس لا نوی چینل دی دونه فالوور نشته دی او انشاءالله چې ښه به شي بل ویډیو کې بیا ملاقات کېږي اور خدا پامان